سړکونه چې د یو ملک یو قام په پرمختګ کې ډیر لوی اهم کردار لوبوي د بدقسمتۍ نه تیر او موجوده د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې سمدم سړکونه وران ویجاړ کړی شو په کوم کې چې د حاجي لونګ نه تر پشته پورې 14 کیلومتره سړک هم شامل دی د حاجي لونګ نه تر پشته پورې روډ باندې 250 کروڑ روپۍ لاګت راځي خو تر دې دمه ورته په تیر 3 کلونو کې صرف 2 کروڑ روپۍ جاري کړې شوي دي په دغه حساب سره د حاجي لونګ ټو پشت روډ را روان 20 کلونو کې هم نشي جوړېدی کوم چې د سیمې اولس د یو نه ختمېدونکي عذاب سره مخامخ کړي دي دته همدا دغه سیل چې دې ته ادیره روډ ویل کېږي د مړو روډ دی او د مړو بجلي دا څوک ډول تپوس کوي د سره نه صرف تشه خوشحالي وشي په ټیم کې مټیانې په ډبي کې راغستي ګلاب جاموني وي خوري په ټیم کې بس به خلک زی او بیا خیر خیریت هیڅ هم نه درې ځلې ابتدای شوی د درې وانو ځلې ابتدا کې غس کار بده کې نه دی شوی صحیح روډ او کار به کې گاډي په کس صحیح چلے د لوشت په گاډي لاړ شي راشي गाड़ी چې کم دی بس د مستری سلام پکې نو کوي 500 کو کار پکې کړو مریض ته کې تکلیف مریض هسپتال درو چې بیمار مریض بوزي هسپتال درو نه رسي انسانانو نه دار زناور لار د انسان په دې ماته راتلنه زه په خپل امانت لاړم په میدان درو ډاکټر لاړ د حاجي لونګ نه تر پشته پورې آباد په زورګونو اولس د دغه کندې کپرې سړک لوجي د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي سرجی د دې روټ د انورزیب خان تیر حکومت کې کلی و هغه په ختم شو بیا منسټر دی بیا مو ته هدا ملاو شوی دا او دغه د بچي خو دې ورکړي خو چې وسو کی کارو کې دا دویم ځل د دویم حکومت پی دی او دا رول دغه سکړې دی تاولی دو تیر 15 کالم په تیر شو دام په 15 روان دي په دې کې په کار سن کېږي کله یو ځای راوس پړي کله بل ځای راوس پړي لغون ته پاندي هغه وي دا انجینران وي بس نور دغه سیستم د ټول خاص پروت دی که څه هم تیر او موجوده د پاکستان تحریک انصاف د حکومت نه د اولس ډیر امیدونه چې اوس به دا سیمه د ترقۍ په لور روانه شي خو د بیا ودانۍ په غرض سمدم سړکونه کندې کپر کړی شو نو یو شمیر د نوي سړکونو پلونو او نور د ترقۍ کارونه هم د پند د نشوالي له وجې هغه شان بند پراته دي زاهد جان سونو اف ام ضلع باجوړ